دا ملګری تاسو کوي چې دوه کورانای دي د یو کور دوه کسان دي د بل کور پنځه کسان دي هغه یو غټ سروي والی مثلا په 70000 روپۍ باندې نیمه پیسې یو کور ورکی نیمه پیسې بل کور ورکی دا د پنځو کسانو والا کور چې دی نو دوی اولګي دی بل کور ته وایي چې بس سروي به نیم په نیمه شي نیم به ساوي پیسې نیمه دي او باقی به دا منګه ایسو په لحاظ سره دا منګه پنځه ایسی والو او تاسو بدوي سی وای ځکه تاسو په ځو خاوند نو دا صورت او بیا غوخه چې تقسیمي بیا غوخه هم نه تقسیم شي نو دا صرف زبانی هغه هیر پیر ورته ویل شو چې هغه دا صورت صحیح نه ده ځکه چې دې پیسې ورته نیوي او بیا ایسی اخلي پنځه نو دا طریقه نه صحیح او دای په دې نیمه کې پنځه کسان شریکي دا صورت نه ده صحیح ځکه نیمه خو دونیمه یې راځي او دونیمه یې کې چې پنځه کسان شریکي دا غي سلوي یې نه کم راځي دا طریقه غلطه ده دا صحیح نه ده دیره پکار دي چې دای نیمه یو کوروالي نیمه بل کوروالي او هغه کې دوه کسان دوه طرفونه شریک شي دوونه په سیوا شریکي کې بیا به یو حصہ کمی نو دوه کسان دې کې شریک شي دا ملګری تاسو کوي چې کور کې زما او زما والده ده او زما پلار دی او مونږه یو قرباني کوو نو دا زه په خپل نوم باندې وکم که د والد په نوم باندې وکم نو ویل دی را طرف نمایو کوي نو جواب داده چې تاسو خپل صورتحال ته وګورئ که پتا سو باندې قرباني واجب وا او بمور پلار باندې قرباني واجب نه وا بیا خپل نوم باندې وکا او کنا پتا سو باندې قرباني نه واجب او بمور یا په والد سي باندې واجب وا د پلار په نوم باندې وکا او کستا سو ځوانو باندې واجب نه وا او د مور باندې قرباني واجب مور په نوم باندې وکي او که صورتحال دای چې دریوانه صاحب نصاب بیا یو قرباني نه کافي کیږي درې قربانای وکوي یا بټل کې درې اسی نسی او کدرو وانو باندې قرباني واجب نه و بیا تاسو خپل مشوره وکړئ چې د چا په نوم باندې کوي یو تن په نوم باندې کوي انو نفلی قرباني ده هر چا په نوم باندې کې دي شي دا مسله خو ما وکړه په دې کې د ذنب الاجزاء او د ذنب القیمت سوال کوم ځای مخه راځي هغه خو زما سمجھ کرانه البته د مسلې د وضاحت لپاره به دوه خبره وکړو چې کله په یو کور کې ګڼ لونه وي او د هغه ګټه وي هغه آمدنی وي نو اوس دوا صورت دي یو صورت دا دی چې هغه چې سګټي او نپلار لور کوي بطوري ملکیت نه مراد دا دی که سواله خدای مکه د دغه بچو پلار سره څه خبره باندې ربداوی راغی دی د پلار نه د سابقه پیسو حساب کتاب نه غواړي دې ته وایي بطوري ملکیت نو که په دې طریقه باندې ورکي او پلار سره چې کوم پیسې د ټول زامنو د آمدن جمع کیږي هغه نصاب ته ورسي او په کور کې بل چا سره د نصاب برابر مال نوي نو په دې باندې یو قرباني واجب او که زامن سناسه پیسې پلار لور کوي یا نه ور کوي خو ځان سره پیسې ایثار ساتي او هغه نصاب ته ورسي نو چې کم زوی سره د هغه ذاتی آمدنی نصاب ته رسي په هغه باندې قرباني واجب دویمه خبره کوم زامنو چې ودونه کړی دي نو د هغه خزي چې دي که هغه سره ونیمه تولې سونه وا یا ونیمه تولې
سونې نه کم هغه سره نور مالو د ضرورت نه سیوا مالو چې هغه دواړه را یو ځای کی انا هغه نصاب ترسي نو په دغه کې مستورات باندې هم قرباني واجب دا تقریبا د دې مسلې وضاحت وشو او پر دې نه پس بیا نور څه تفصیل بیا تاسو مهرباني وکړئ فرستن کې زمانه تفصیل کوي ان شاء الله هغه باندې خبره کوو دا ملګری تپوس کوي چې بازي علاقو کې خلک د قربانای ساروي سر او د خپې چې دي دا سره د سرمن کوټه کوي او سرمن ولا وخت اوس وځي بیا چې بوخ کې د سره د سرمن یې خوري د سرمن خړل څنګه دي نو د سرمن خړل قربانای سرمن خړل دا حلال دي او جایز دي نو کچره د چا ورته قابو کیږي او صفائی کول شي او سره د سرمن خوري هم جایز دي لکه څنګه چې په دې علاقه باندې سوخ مخکې چې کوم ملکیان چرګان انا هغه خلق سرمن سره او دا هغه معنی به لري سرمن به خصفاق او هغه سره به خورل سرمن حرام او په شرط د دې چې صفائی هم او چاور د جوړ دا ملګری تپوس کوي چې موږ درې رونه یو او ودونه ها کړی دي ایو هم لار دی انا موږ قربانای د بار ساروي اغسته دي نو چې په دې کې زمونږ د زنانه موږ سره شامل دي او کنه نو مسله دا ده چې کله تاسو قرباني کوي د غټ ساروي او چې کوم کسانو باندې قرباني واجب وي یعنی هغه صاحب نصاب انا هغه له پکار دي چې هغه خپل حصہونی دا غي واجب قرباني ادا شي که تاسو درې واره تاسو صاحب نصاب یې تاسو باندې قرباني واجب وي نو درې سي په کې تاسو ني سي که تاسو والد صاحب نصاب وي یوي صدیا غوني سي دا حکم اس کم مقدار اوس باقي تاسو زنانه دي نو که هغه صاحب نصاب وي نو درې سي په کې غیر وني سي که صاحب نصاب نه وي ان که هغه په تاسو نفیس اچوي دا غي انو هم باغی ثواب وشو نو دا تاسو د حالات باندې منحصر ده چې تاسو حالات څنګه دي ټول صاحب نصاب بیا خو تقریبا وکسان پوره کیږي یو قرباني تاسو کافی ده او که صاحب نصاب ټول نه چې کوم صاحب نصاب دی نغیر یوي سخامه خواخي او نور یې د نور افراد لپاره متعین کی دا غي اجر او ثواب دا ملګری تپوس کوي کچری په یو قربانای کې یعنی ټل کې و افراد او باغی کې دوه کسان په خپل خوشالۍ باندې سیوا پیسې ورکړي دا جایز دي او کنه نو مسله دا ده کچری افراد پوروي او دوه افراد هغه کې دا سیوی چې هغه سیوا پیسې ورکړي دا چې کوم کسانو کمی پیسې راځي دې دیوله کې دغه پیسې دغه کسانو لور دا غي به ومه یې پوره شي چې دې کې دا ضروري خبره ده چې یو کس پیسې د ومه یې نه کم نشي چې کوم د سیوا پیسو ورسون کې خواهشمن شرکا دي نو هغه دي خپل سیوای پیسې د نورو شریکانو لور کې انداغي بشي هغه خپل یې پوره واري دا ملګری تپوس کوي چې یو قربانای کې دوه کسان شریکان شي نو دا به داسې ترتیب دی جوړ شي چې درې سي به یو شي او درې سي به بل شي دا شپږ سي انداومه یې چې په ځوانو تقسیمېږي ان دا خو نیمګړی شو او تاسو یې ګروپ چې بار وایي به جوابونه چې اومې سي نه کم نه ده پکار نو دا لګونتي هغه لک ټیکنیکل غو سوال وای نو د دې جواب دی چې مسله دا ده چې په یو قربانای کې د یو شریک حصہ د ومنه کم وي دا قرباني جایز نه چې کله حصہ د ومنه سیوا شو نو بیا قرباني جایز دا خوشو مسله اوس راځو دې صورت دا چې کوم صورت تاسو په سوال کې ذکر کړی نو په دې کې د یو تن حصہ نیمه ده او د بل تن حصہ نیمه ده
نو د نیمه حصہ د دومي حصے نه سیوا ده او موږ مسله دا وی چې نیمه چې دومي حصے نه کمي دا قرباني نه کیږي د دې دوه حصہ د دومي حصے نه سیوا شو دا قرباني جایز نه د عملګری تپوس کوي چې یو کور کې زنانه دي هغه سره نارینه نشته او هغه باندې قرباني واجب ده نو که هغه د خپل قرباني هغه قرباني واخلي او بل چاره اونېږي هغه کوي چې تاسو دا قرباني حلاله کوي او کوغه تاسو ځان لوالي کومه لګراليږي راوليږي یو دویم صورت نام کې دی چې دغه زرانه دای بل چاله پیسې ولېږي چې هغه ته وایي چې دې پیسو باندې قرباني والي او تاسو یې وکړي دا جایز دي او که جایز دي چې کله په یو انسان باندې قرباني واجب شي نو هغه باندې قرباني کول ضروری دي برابر خبره ده چې په خپل باندې هغه قرباني حلالي او که د بل چا په ذریعہ باندې کوي خو صرف د هغه الله پاک حکم پورا کول دي د شریعت هغه حکم پورا کول دي که په خپل باندې قرباني وکړه سیده او کنه هغه پیسې بل چا لور کړي او هغه ته وایي چې قرباني وکړه سیده او په شرط دی چې هغه بل تن ورله قرباني وکړي هغه با اعتماد کسب او هغه ساروي والی او حلالي کی علای برده زما فارغي کی دا تاسو چې کوم صورت به رده دا صحیح ده نو هغه په خپل باندې قرباني کوي او قبل چاله لګي او هغه قرباني کوي کدی دغه خرالي کې کنه را لګي لکه چې هغه مقصد نه هم صحیح ده دا ملګری تپوس کوي چې کله قرباني لپاره ساروي واغستې شي او هغه کور تراولي او په کور باندې هغه خوراک ورکړي کواخوي کبوسوي نور سوي او هغه ساروي کې پای وي نو آیا د دې ساروینا د پای اغستل جایز دي او کنه نو کوشش خدا په کار دی تر آخري حد پورې چې د قربانای د ساروی نه هیڅ قسمه فائدہ وانه غستې شي بلکې فقها تر دې پورې لیکلي دي چې د قربانای ساروی کور تراوسته او د غلان زده پای نه ډکوا نو کبيخو وو باندې چې با غلان زوال یخو واچي د هغه په ذریعہ باندې هغه پای ختمې دي شي دغه طریقه دی اختیار کی او کنه دا سنشي چې د ټیم ډیر به رزي ډیر او دای پویږي چې دغه پای مقصد دین او نه شو نو ساروی ته نقصان نو بیا په دغه صورت کې چې کله ساروی پر کور کې د ساتي د خرچي په بدله کې دغه پای استعمالول شي او کنه ساروی د کور نه بهر ساتي په سارا باندې هغه سریږي په میدان کې یا بغیر کې او د خرچه نه خوري نو بیا د هغه د چې کوم وړای وي کپای وي نور سفایده علي انداغي عمر پیسې با د صدقه کوي دا ملګری تپوس کوي چې یو کس سره نیمه توله سونه ده او 35000 روپۍ دي په د باندې قرباني واجب ده او که واجب نه ده نو نیمه تولې لپاره کم از کم 50000 روپۍ پکار دي الای په د باندې قرباني واجب کیږي په دې صورت کې چې سره نیمه توله چاندي ده نیمه توله سونه ده او 15000 روپۍ دي په داسې کس باندې قرباني شرعاً واجب نه ده کچره د سره نور نوي د دین علاوه پیسې یا بچا باندې قرض یا د ضرورت نه سیوا مال دا نوی په دغه دو سيزونو پر اجمه کې دو باندې په قرباني نه د واجب دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ د زنانو مدرسه ده په هغه کې بعضي طالبات داسې دي چې هغه سره د سونی نصاب پوره دي
نو آیا په دغه طالبات باندې قرباني واجب ده او واجب نه ده لومبنه خبره خدا ده چې د نصاب پوره کېدو په صورت کې قرباني علی واجبېږي چې کله هغه زنانه بالغ وي نو که دغه طالبات بالغ وي او دغه نصاب د سره پوره وي او نصاب چې کوم سونه ده دا حقیقت کې هم د دی وي نو بیا که د دې د کور حالات هر څنګه وي د سره نصاب پوره دی نو په دې باندې قرباني واجب ده کچره دغه جنای نابالغ وي یا دغه سونه دا غي د والدینو کې دی او تن وي او دیله ورکړي وي د دې حقيقي ملکیت نه وي نو بیا په دې باندې قرباني واجب ده دا ملګری تاسو کوي چې ما زړه اغسته و د سعید د وجنه هغه ما واپس کړ 1 لک روپۍ ما صحیح ورکړی و نه هغه صحیح ما ته واپس شو مطلب دا چې هغه مالک وایي چې د اختر نه پس درکو او 200 روپۍ ما سره خپل دي نو ما باندې قرباني واجب او کو واجب نه دا چې کوم صحیح تاسو ورکړی دا او هغه تاسو له واپس هم درکې دې مثال د قرض شرط انو قرض لاکھ روپے شوی په موقع باندې تاسو سره 20000 روپے دي دا 1,40,000 روپے شوی دا د نصاب د سیوازي نو که پتا سو باندې د دین علاوه قرض نوي دا غي په وجه د پیسې د نصاب نه راکوزي شي نو پتا سو باندې قرباني واجب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو بیگا چې کوم کاغذ را لګلو هغه تفصیل سره جواب ما بیگا ورکړې او دا غي جواب خلاصه دا و چې په دغه کور کې کم افراد صاحب نصاب دي هغه باندې قرباني کول واجب که هغه زنانه دي که هغه نارینه دي دا ساده مسله ده دې کې سړيره پیچیدګي نشته او اوس تاسو دا تاسو کوي چې دغه د کور افراد وي چې موږ په 1 لک روپیا باندې میخه اغسته نو کومه دا خرڅ او د دې په ځای باندې درې غواګانې وایي نو دا بسنګ نو ما چې بیا هغه پرچیو کته باغی کې تاسو لیکلي دي چې د دې پنځرونه بهر دي ملک بهر ملکونو کې مزدوري کوي دویمه خبره چې د دې درې کورونه سیوا دي د دې نه هغه په کرایه باندې ورکړي دي او جایداد مشته او 10 لک روپۍ الله جل شانه چې دای باندې دومره فضل کړی دی نو د قربانای په دې موقع باندې لږ غونډې د سخاوت نه کار غستل غواړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم حدیث فرمایلی دی چې قربانای فضیلت او داغي مقام او مرتبه هغه ځای کې یو لفظ ارشاد فرمایلی دی فطیبوا بها نفسا د زړه په خوشاله باندې دا کار کوي نو دا کم مال چې دې سره دې دا الله تعالی ورکړي نو الله تعالی چې یو حکم پدې کې واجب نو هغه باندې وایزړو کولاو کوي او چې بچا چا قرباني واجب وي هغه د خپل قرباني کوي دا غمیخه چې کوم اغستر دا د واپس کوي او آینده د پاره د وخت نمخ کې په منسوبي سره کار کوي چې زمونږ سوره افراد باندې قرباني واجب ده او هغه د پاره موږ له ستر کې کول پکار دي د خمیخه د خپل ځای باندې ځکه چې دا د وو کسانو کوم باندې اغستل شوی ده او د اوس د اغي نسیوا کسان د شریکولو اراده کوي هغه د پاره دي نور سارو باندې وسو دا ملګری تاسو کوي چې موږ د قربانای ساروی راوستو نو باغی کې یو ساروی را گزار شو نو خپای ما ته وند شو بیا ماروس نو کته بیا ولاړو نو دی ما ته غوندي باندې په فرض پوه نه شم چې ما ته شوا یا نشوا خو تاسو ته مسله و نو دا غیر تاسو خپل صورتحال مطابق خبره معلومه کړئ چې کله د یو ساروی خپل ماته شي او په دریو خو باندې هغه ګرځي په سلورم خپل ماته بالکل لګول نشي د دې ساروی قرباني جایز نه ده
او کچری خپای ماته او هغه ماته خپل ګول شي ولیکن صرف لګول شي هغه باندې هغه لوړ او دباو او بوج نشي چولې نو د دې ساری قرباني هم جایز ده او کچری خپای په داسې طریقه باندې ماته شي چې خپل ګول شي او هغه باندې لږه سهارا اغستې شي او روان وي او اگر چې داغه په چال کې لمړاهټ وي ان بیا د دې ساری قربانی جائز ہے. یہ ایک ساتھی نے پوسٹ کیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نمازی عید الاضحیٰ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دست مبارک سے قربانی کے جانور کو ذبح فرماتے اور کلیجی پکانے کا حکم دیتے. جب وہ تیار ہو جاتی تو اس سے تناول فرماتے. پھر آگے لکھتا ہے اس حدیث سے گویا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قربانی کرنے والے کے لیے سنت ہے کہ قربانی کے گوشت میں سب سے پہلے کلیجی گائے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مشابہت اور نیک شگون ہے کیونکہ اہل جنت کو جنت میں سب سے پہلی مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی. تو پوچھتا ہے ساتھی کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. تو یہ حدیث سنن کبریٰ للبیہقی میں موجود بھی ہے اگرچہ محدثین نے اس حدیث کو ضعیف بتلایا ہے لیکن بہرحال حدیث موجود ہے. اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اصل سنت عید الاضحیٰ کے دن یہ ہے کہ آدمی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کچھ نہ کھائے. نماز عید کی نماز پڑھے اور واپس آ کر کے قربانی کرے اور قربانی کا گوشت سب سے پہلے کھائے. یعنی اس دن سب سے پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ قربانی کا گوشت ہونا چاہیے. تو ساری کتابوں میں قربانی کا گوشت آیا ہوا ہے. اور یہ جو کلیجی کا ذکر ہے تو فقہاء اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ گوشت میں جو کلیجی ہے یہ آسانی سے اور جلدی سے پک جاتی ہے. تو اگر اسی سے ابتدا کرے تو اس حدیث کی بھی موافقت ہو جائے گی اور یہ بھی قربانی کے گوشت کا ایک حصہ ہے. اس میں کوئی اشکال والی بات نہیں ہے. سب سے پہلے کلیجی اگر آدمی کھائے تب بھی ٹھیک ہے اور اگر کلیجی کی بجائے کوئی دوسرا گوشت جلدی پک جائے وہ کھائے تو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے عید الاضحیٰ کے دن قربانی کا گوشت کھائے.